د رستم ماډل سکول د ترقۍ په لوري روان دی. د معیاري زده کړو ورکولو لپاره خپلې خلې ځلې جاري ساتي. د سویرا چلډرن اکیډمي واکمن احمد علي غوري خپل سکول په د رستم ماډل سکول کې ضم کړو او خپل ټول طالب علمان او سټاف یې د رستم ماډل سکول ته راوستل. د رستم ماډل سکول طالب علمانو او ټول سټاف د سویرا سکول طالب علمانو ته توت هرکلی وکړو. د حوالې سره په د رستم ماډل سکول کې د یو تقریب تابیا هم شوی وه چې پکې د سکول طالب علمانو او استادانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د سویرا سکول واکمن او اوس د رستم ماډل سکول د هلکانو سیکشن هیډ احمد علي غوري وویل چې زما او د رستم ماډل سکول د انتظامیې سوچ یو و، ځکه مې خپل سکول ختم کړو او دې سره یو شوم. اوس به په شریکه د علاقه سودم رستم طالب علمانو ته معیاري زده کړې او ښه نه ښه تربیت ورکول کیږي. د سویرا سکول او د رستم ماډل سکول د الحاق حوالې سره خو دا خبر ده چې رستم ماډل سکول دا یو معیاري سکول دی او د ډېر وخت نه دی او ما آغاز هم د دې سکول نه کړی و، چونکې د دې د مالکانو خاص کر د ډایرکټرانو صاحبانو د سجاد سید صاحب، د عمر صاحب او د انور محمد صاحب او زما ذهني هماهنګي ډېره وه. نو په دې وجه موږ د انضمام وکړو چې سویرا سکول چې کوم دی په رستم ماډل کې ضم شو. اوس په انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې موږ لکه څنګه چې سویرا سکول نه مدرار اسماعیل وتی نو کوشش وکړو چې د رستم ماډل نه هم دغسې بېشماره مدراران او اسماعیلان وباسو. شکریه. د رستم ماډل سکول ډایرکټر سجاد سید بچا د سویرا سکول د انتظامیې شکریه ادا کړه او ویې ویل چې موږ به د خپل سکول طالب علمان یو ماډل جوړوو کم چې به په مستقبل کې د ملک د ترقۍ او په خوشحالۍ کې خپل کردار لوبوي. نن په دې ښکلې موقع باندې چې سویرا ماډل سکول موږ سره مرجنګ اکټیویټي وشوه، زمونږ سره د احمد سر چې کوم دی هغه زمونږ د ټیم حصه شوه، د هغې د سکول ماشومان باقاعده زمونږ د سکول ماشومان شو. په دې مو خوشحالۍ په دې موقع باندې زه د رستم پریس کلب ملګرو ته مخاطب یم او د هغې شکرګزار یم چې زمونږ خبر عوامو ته رسوي. هغې نه بعد دا ده چې زمونږ یو ډېر منظم زمونږ تعمیر و تربیت یو کار مونږ روان کړی دی او امید کوو چې رستم ماډل سکول اینډ کالج د رستم د ماشومانو د هلکانو او جینکو د تعمیر و تربیت دا سلسله مخې ته بوځي. نو هغې حوالې سره چې کوم مختلف منتشر اکټیویټیز دي د مختلف پرایویټ سکولونو، نو هغې له موږ دا موقع ورکوو چې هغه راغونډ شي او موږ سره په شریکه باندې دا اکټیویټي وکړي چې ظاهره ده چې هر څوک پرایویټ سکول چلوي نو هغه یو مهارت لري او هغه یو سوچ هم لري. نو موږ وایو چې راځئ چې دا سوچ یو کو مشترک کو او یو ښکلې طریقې سره منظم ټیم ورک په ذریعه باندې دا کار مخې ته بوځو او په سوسایټۍ کې چې کم زموږ معاشرتي معاملات دي چې هغه بهترین طریقې سره حل کړو، یو ښکلی پروډکټ تیار کړو چې هغه د خپل ملک له ورکړو چې د ملک مسایل حل کړي. نو هغې حوالې سره احمد سر زموږ د ټیم حصه شوه، پای موږ ډېر خوشحاله یو. مخې ته به انشاءالله موږ د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر دا ځل میل سیکشن هم موږ کولاوو. نو د کالج سیکشن به د هلکانو هم دا ځل موږ موقع ورکوو چې هلکان موږ سره د کالج علم هم حصول دلته نه حاصل کړي او دغه شانته د جینکو د موږ سره د مخکې نه کالج شروع دی. د جینکو موږ سره ځان له یو جدا سیکشن دی، د هلکانو موږ سره یو ځان له جدا سیکشن دی، موږ سره د زنانو دپاره زنانه ټیچرانې دي، نارینو دپاره نارینه ټیچران به او دغه شانته زمونږ ډېر زیات نامینل فیس دی. لکه د دې علاقې ته مونږ کتلي دي نو د پښتنو دلته زمونږ چې کومه ایوریج دی نو په کور کې 8 ماشومان دي آلموسټ ایوریج زه خبره کوم. نو د دې وجې اکثر پیرنټس د غربت ته وجې په نارینو سبق وایي، په زنانو باندې نشي ویلی، یا په 2 ماشومانو سبق وایي نو په نورو ماشومانو په سرکاري کې وایي. نو د مخکې نه یو کنفلیکټ جنریټ شي چې ماشوم وایي په ما یې په تا یې پرایویټ کې ویلی دی، ما باندې سرکاري کې ویلی دی، زنانه وایي په ما یې سبق نه دی ویلی، هلک وایي په تا باندې دلته سبق ویلی دی. نو موږ وایو چې د ماشومانو په منځ کې دا تفریق ختم شي، د هلک او د جینۍ دا تفریق هم ختم شي چې ټولو باندې پلار یو شانتې سبق وایي. د هغې دپاره د رستم ماډل د انتظامیې دا فیصله ده چې موږ صرف د 2 ماشومانو فیس اخلو، باقي چې د یو پیرنټ څومره ماشومان دي د پلار نو هغه ماشومان موږ سره پري. دغه شان د کالج حوالې سره زموږ واضح پالیسي دا ده
چې لکه موږ سره نږدې کالج خیرآباد کې دی نو چې هغه ځای پورې د رستم نه څومره کرایه د میاشتې لګي نو دوی ته ما ویلي چې په دغه کرایه کې تاسو دلته کې د تعلیم تربیت سلسله جوړه کړئ نو په ډېر معمولی پیس کې به موږ سره د کالج سبق هم واړوي نو هغه حوالې سره چې کوم دي زموږ واضحه پالیسي ده ډېر زیات معمولی پیس کې موږ کوشش کوو چې د ماشومانو د تعمیر او تربیت دا سلسله مخې ته بوځو. ډېره د دیروستم ماډل سکول اینڈ کالج ډایرکټر سجاد سید باچا وویل چې سکهال به د الکانو د کالج پرانسته هم کیږي. د میټریک نه فارغ شوي طالب علمانو ته به په دیروستم ماډل سکول اینڈ کالج کې د FEC کلاسز هم اغوسته کیږي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان.